غنم صفا ساتي او د هغې سره سره اصل ابادي د دې چې دی نو هغه د اعمالو په لحاظ سره مولانا صاحب ایتونه ولوسته چې آدم علیه السلام بیت الله شریف جوړ کړو او دعا وکړه الله تعالی ابراهیم علیه السلام دعا وکړو بیا الله تعالی نبی علیه السلام راولېږو او هغه چې دعا کړې ده نو یتلو علیهم آیاته اولنې سوال دا کوي یا الله داسې معلم او داسې استاد او داسې پیغمبر راولېږي چې ستا د کتاب آیتونه په دې باندې لولي د قرآن مجید ګڼ حقوق دی خو دویم حق د ایمان د راوړو نه پس دویم حق دا دی چې د قرآن مجید تلاوت دی نو دې وجه نه حاجي صاحب هم ماشاءالله دا ذوق دی د ښه قاري د ښه قرآن مجید د لوستو دا پکار دی چې به حیثیت مسلمان زمونږ د هر یو کس دی چې زمونږ د جماعت آغاز د ښه قاري نه وشي د ښه امام نه وشي د ښه مؤذن نه وشي اذان ویل کېږي خوند کوي امامتي څوک کوي او امام تلاوت کوي چې لرې لرې نه خلک دغه تلاوت له جماعت ته منزله راځي ساوند سیستم د جماعت د برابري ښکلې تاسو په سعودي عرب کې زیاتو خلکو وخت تېر کړی دی چې د سعودي عرب جماعتونه د دوبۍ جماعتونه څومره ماشاءالله زبردست خوند کوي نو الحمدلله دا جماعت هم فعلا په هغه شروط باندې پوره دی د اودس د ځینه واخله د صفایي او د ساوند سیسټم پورې خدا به هم دغه شان د جاري ساري ساتي بهترین قاری د قاری سے اقامت خو مې واورېدو ان شاء الله امید دی که نه امام اقامت چا وکړو بهرحال ښه انتخاب پکار ده دا د حاجي صاحب هم ذوق دی دا زموږ شاګرد طالب علم د بونیر دی مخکې ورځو کې پروګرام کې دم تلاوت وکړو نور هلکانو بس حاجي صاحب خطې دی چې ما له به د خپلو شاګردانو کې کس راګي اگر که د سکول وایي او سکول خو ماشاءالله ستاسو دعاګانې کرونا د بیا سم بند دي نو که بالفرض د روژې نه مخکې سکولونه شروع نه شو نو به دغه حافظ صاحب به راځي او تاسو ته به همدلته د روژې ختم کوي چې هر څو ورځو کې تاسو کوئ 6 ورځو کوئ که د 15 کوئ که د 10 کوئ نو زما دا تعاون دی وتعاونوا علی البر والتقوى نو زما د طرف نه د حاجي صاحب او د دې جماعت او ستاسو ټولې محلې ورسره دا تعاون دی چې انشاءالله دا قاري صاحب به راځي که بالفرض د دې سکول شروع شو نو د دې متبادل بل یو ښه قاري به انشاءالله زه رالیږم زما د اوس نه دا کار دی او نور چې کوم تاسو مستقل امام دی قاری صاحب نو هغه ته د درخواست ښکلې لمونځ کوه هر څه صفا سوتره ساته او بیا چې دی نو د دې کې مقامي کلاس د ماشومانو د ناظرې د قاعدې د حفظ څومره ممکن وي د دې خلکو د بچو د دیني تربیت د هغې اهتمام په پابندۍ سره دا پکار دی الله تعالی دې د ټولو خلکو چې څومره په د هغې پیسې دلته لګېدل دي په دې جماعت کې که 1 روپۍ لګېدل دي او که 10 لکه لګېدل دي الله تعالی د دې ټول دا صدقات قبول کړي او د ښو خلکو پیسې هم په دا جزګونو کې لګي او نوجوانانو ته مې دا درخواست د قرآن مجیدونه پراته دي ډېر خوند کوي خو دا پراته دي دا خوند کوي د دې نه زیات خوند چې کله مونږ او تاسو لمانځه نه 10 منټه مخکې راځو دې طرف ته هم ټیپایانې پرتې دې طرف ته هم پرتې او ښایسته ښکلي قرآن مجیدونه که حاجي صاحب دغه نه کړي دا به زه راولېږم دا تعاون هم ورسره کولی شم لمانځه نه 10 منټه مخکې راځئ قرآن مجید تلاوت کوئ د دې ځان له خپلې خوند دی برکات دي انشاءالله الله تعالی به زموږ ستاسو په بچو کې په کورونو کې خیر او برکت نازل کړي بهرحال دا یو شارټ کټ څو خبرې مو کړې او نور تقریرونه ډېر وشو فضایل هم د جماعت او درس بیان شو الله تعالی دې زموږ په زړونو کې د جماعتونو نور هم قدر او احترام پیدا کړي یو څو ایتونه په حدر باندې تلاوت کوم ځکه چې تاسو هم تنګ شوي بس بیا انشاءالله دعا کوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين
سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. درود شريف ويجي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. يا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. الله زموږ په ګناهونو باندې قلم د عفو راکړي. یا الله زموږ صغیره کبیره پټ ښکاره تمام ګناهونه معاف کړي. الله رب العالمین دا کوم اجتماع چې دلته وشو دا بیانونه وشو واعظ او نصیحت وشو خې خبرې وشو الله تعالی دا ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله رب العالمین ستا د کور افتتاح او آغاز وشو په ډېر شایان شان طریقې سره د دې محلي مسلمانانو ډېر ښه اهتمام کړی دی. الله رب العالمین ظاهري لحاظ سره هم او د اعمالو په لحاظ سره هم دا کور دا جومات د دې علاقې دپاره د دې محلي د مسلمانانو دپاره الله تعالی ډېر د خیر او د برکت ذریعه وګرځولی کړي. اتفاق او د اتحاد ذریعه وګرځولی کړي. الله د دې د آباد ساتلو توفیق ولا ورکړي. ظاهري هم او د اعمالو په لحاظ سره هم د دې د آباد د ساتلو توفیق ولا ورکړي. چا په دې کې خپل تعاون کړی دی څومره پیسې هم لګولي الله ته معلوم دی. د هغې د نومونو د اخیستو حاجت او ضرورت نشته. الله دا صدقات دا خیراتونه د هغې نه قبول او منظور کړي. الله د دې اجر او ثواب نه هغې مشرانو ته مردګانو ته ورسولی کړي. الله رب العالمین څوک ژوندي دي الله تعالی د هغې په کاروبار کې مال او حال کې په کورونو کې په بچو کې خیر او برکت واچي. الله رب العالمین ظاهري لحاظ سره نن د دې ښه اهتمام شوی دی. الله تعالی قاری صاحب لم توفیق ورکړي چې ستا د کتاب تلاوت هم په دې کې بهترین انداز کې کوي. د روژې ختم را روان دی. الله تعالی د روژې حافظان زمونږ قرآن مجید سره ډېر ظلم او زیاتی کوي. زما د ټولو ته دا درخواست دی چې د وخت نه ښه حافظ ساتئ چې ارام ارام سره قرآن مجید وایي
په خپل انداز باندې قرآن مجید وایي، ضرورت نشته د تیز ویلو د هغه داسې حافظ بالکل مساتئ چې هغه قرآن مجید د قرآن په طریقه نه وایي، بس لږ دی وایي خو د صحیح طریقه باندې وایي. نو بهرحال الله تعالی زموږ د تمام جماعتونه د قرآن مجید د تلاوت په لحاظ سره هم الله تعالی آباد کړي. صحیح حافظان، قاریان، عالمان څنګه مولانا صاحب وختي فرمایل چې د ټولو نه لوی مصیبت او زموږ د معاشرې په دې بګاړ کې دا دی چې زموږ د جماعتونو امامان هغه خپله ذمهداري نه ادا کوي، او الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د هغې د ښه امام اهتمام او د امام چې څومره ضرورت دی د اهل محلې والو په زړونو کې دا واچوله کړي چې د امام د خپل د امام ضرورت هم پوره کړي الله تعالی، او هغې له توفیق ورکړي چې د تعلیمي لحاظ سره د مانځه او د تلاوت په لحاظ سره هر لحاظ سره د جماعت د مزید د آباد ساتلو توفیق الله تعالی تغیل ورکی. الله تبارک و تعالی د فضل قیس بیمار دی هغه ته تکلیف دی، الله تعالی تعالی د صحت کامله عاجله نصیب کی. الله رب العالمین څومره مهنت او خدمت هغه کړی دی، زیات خدمت او نگرانی منډې ترړي ډېر وخت نه تذکرې به کولې د جماعت. الله تعالی ساده د کور خدمت کړی دی، د برکت باندې الله تعالی صحت ورکی، الله تعالی صحت ورکی. الله نور چې د شم گاوند کې څومره بیماران دي غیر صحت کامله عاجله ورکی، څوک وفات شوي دي هغې مغفرت نصیب کی. د چا په دې حاضر ناستو کسانو کې د چا په زړه کې څه شرعي حاجتونه دي، امیدونه دي، د چا نور څه مشکلات دي، الله تمام حاجتونه زموږ پوره کړي، مشکلات او پریشانیان ختم کړي، خیر او برکت نازل کړي. الله چام صاحب د کور کې خپل تعاون کړی دی، الله تعالی دا تعاون ته قبول کړي. کوم علما کرام چې راغلو خبرې وکړې الله په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. د دې هر څه په نتیجه کې الله د دې محلې والو خلکو بچي نیکان صالحان قاریان حافظان با عمله ته جوړ کړي. الله د ټولو کورونو کې دین راوصله کړي، زمونږ نارینه او زنانو کې دین راوصله کړي، کورونه زموږ په دین باندې آباد کړي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه.